سکول ته پیله ورځ وه او دا چې کوم سکول کې دا داخله شوې وه نو هغه سکول دی نو کتلی او چې کوم د دې والد صاحب چې کوم دی هغه بهر دی دوبۍ کې دی د دې ماشومې چې کومه مور ده د هغې هم دې وایي چې طبیعت یې خرابه نو یو رکشې والا سره یې خبره کړې ده رکشې والا د دې صرف سکول ښودلی دی خو دا یې ورته نه دي ویلي چې یاره دا سکول په دې ځای کې دی به صرف نیم باینه مې ورته ویلې چې یاره پلاني سکول دی موبایل نمبر هغه موبایل نمبر باندې م رابطه شوې ده بیا هغې سره زموږ رابطه وشوه بیا موږ ورغلو دا ماشومه د هغې نه موږ واغېسته نو د دې مختلف داسې خبرې دي لکه اوس دې کې داسې غلطۍ دي چې هغه څه رکشې والا بېله غلطي کړې ده د دې چې کوم والدین دي هغې بېله غلطي کړې ده والدینو دا غلطي کړې ده چې ماشومې سره کم سے کم دومره یو پوه سړی په کار دی چې دا خپل منزل ته ورسي خپل سکول ته ورسي او دا بېدرګه شوې وه بس دا خو د شکې والا غلطي وه د شکې والا سره مونږ خبره هم کړې وه هغه ته مونږ سکول هم ښیلی خو هغه بس دا یو غلطي کړې وه چې ماشوم یې بې ځایه ګوزه کړې وه سکول ته هم نه ورسولې او چې کوم غلط سکول و کوم غلط سکول سره یې ګوزه کړې وه نو د هغې څوکیدار ته هم نه وه حواله کړې دا راته وایي چې د څومره ټیمه پورې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو لیدونکو اوریدونکو ستاسو قربا نواز منګل یم دا مهال زه د امید آباد پولیس چوکۍ کې موجود یم ما سره ډېر زیات قدرمن د پولیس فورس ځوانان موجود دي سب انسپیکټر ارشد صاحب موجود دی اکبر علي صاحب د دې دا ټول ټیم تاسو ما سره کتی شي او بچي ډېر زیات خواږه وي دا واړه ماشومان دا د هر چا د زړه ټوټې وي د چا چې اولاد وي نو هغه ډېر ښه درد محسوسولی شي او چې د چا نه نو هغه هم دا محسوسي چې یاره واقعي بچي ډېر زیات خواږه دي تېرو ورځو کې مونږ یوه خپرونه کړې وه په یو ځای کې چې یو پلار او خپله ښځه یې وجلې وه او د هغې نه یو ډېر کم عمره بچی پاتې شوی نو ما د پکې بلا خلکو کالونه وکړو چې یاره دا ماشومه ماله راکوئ باله راکوئ بلا خویاندو مو ویل چې یاره زموږ اولاد نشته نو ما ته دا محسوسه شوه چې یاره واقعي د چا چې د اولاد نه او نه کېږي که نه نو واقعي خبره ده د اولاد هم ډېر زیات لوی نعمت او غنیمت دی دا ماشومه تاسو ګورئ چې ډېره زیاته کم عمره ده دا لاپته شوه خو لاپته داسې شوه چې ړومبۍ ورځې وه سکول ته تله او بیا په دې ورځ باندې دا غیبه شوه بیا په دې کې ان تک پولیس هم ډېر زیات کوشش وکړو د خلکو هم خپل کوشش کړی پولیس یې د دې کې ورورسېدو ورکه خو زه یم چې یو ورځ وه شپه تېره شوه خو داسې مونږ ته یو ورځ ښکاري خو چې په دې کور والا باندې څه تېر شوي یم دا به بلا قیامت وي ارشد خان ته راځم ارشد خان ستاسو ډېره زیاته مننه ستاسو د ټول ټیمو چې دغه د وړه ماشومه ورکه شوي څنګه وه پولیس له اطلاع څنګه میلاو شوه دا زموږ د کتونکو سره لږ شریک کړئ بسم الله الرحمن الرحیم بالکل څنګه چې تاسو ګورئ چې دا ماشومه ده عمر یې تقریبا 4 کاله دی حجاب نومې دی د دې سکول ته پیله ورځ وه او دا چې کوم سکول کې دا داخله شوې وه نو هغه سکول دی نو کتلی او چې کوم د دې والد صاحب چې کوم دی هغه بهر دی دوبۍ کې دی د دې ماشومې چې کومه مور ده د هغې هم دې وایي چې طبیعت یې خرابه نو یو رکشې والا سره یې خبره کړې ده رکشې والا د دې صرف سکول ښودلی دی خو دا یې ورته نه دي ویلي چې یاره دا سکول په دې ځای کې دی به صرف نیم باینه مې ورته ویلې چې یاره پلاني سکول دی او پلاني ځای کې دی نو نن سبا خو دا واړه واړه سکولونه هر دی کې په هره کوڅه کې هره ګلۍ کې ښه ډېر دي دغسې دا ماشومه وه رکشې والا سره یې کېنولې ده رکشې والا راوستې ده او د خپل سکول په ځای باندې بل سکول مخې ته کوزه کړې ده او رکشې والا یو غلطي دام کړې ده چې د سکول نه تقریبا داسې 15-20 ګز فاصله کې دا ماشومه کوزه کړې ده او چې دا ماشومه یې کوزه کړې ده دی نه دي کتلی چې دا ماشومه سکول ته دنده شوې ده او که نه ده دنده شوې رکشې والا ترې روان شوی دی ماشومه سکول ته نه ده دنده شوې ماشومه بهر ښه ګرځېدلې را ګرځېدلې ده د هغې نه پس دا یوه لاره دی نیولې ده د نیر سره په دې روډ باندې دا په دې روډ باندې روانه شوې ده او تلې ده د هغې نه پس په دې روډ باندې مونږ وکته کیمرې هم نه وي او بیا چې مونږ د دې معلوماتو که دا چوکیدي وي چې یاره سکول نه رانله نو وی مونږ لاړو د دې سکول ته لاړو چې یاره د مونږ ماشومه وی چې یاره خو اپسنټ سکول کې خو د سره راغلی نه ده سکول ته نو دې سره غم پیدا شوی دی دوی راغلي دي دلته کې چوکۍ کې رپورټ هم کړی دی د هغې نه پس مونږ ورسره لاړو مونږ ځای په ځای کیمراجات وغیره وکته د سکول کیمرې یې مونږ چک کې خو سکول ته ماشومه نه وه راغلې بیا د هغې بیا سوشل میډیا باندې د وټساپ ګروپونو کې مونږ د دې ماشومې چې کوم نوم ولدیت سکونت دی او د دې یو پکچرز وغیره دا موږ شیر کړل ایډرس نمبر هم شیر کړي او د دې ځای د خلکو موږ سره ډېره منډه تړله وکړه چې دین دا مختلف ګروپونو کې دا څه شیر کړل
دي چې د هر شي شیر کړل د ټولو خلکو ته پته ولګېده باقاعده جوماتونو کې موږ اعلانونه وکړل عوامو ته هم پته ولګېده چې او د دې علاقې نه ماشومه ورکه شوې ده بیا چونکې په دې کې بیګا مونږ د شپې پرون سحر چوکیدار ورکه شوې ده پرون ټوله ورځ مونږ وګرځېدو بیګا پسې ټوله شپه مونږ وګرځېدو دا ماشومه بیا بلال کالونۍ کې چاته میلو شوې ده شپه پې تېره وه شپه پې تېره شوې وه بالکل خو دا چونکې سوشل میډیا باندې دا شی مونږ ډېر زیات شیر کړی و نو په دغه نمبر باندې بیا دې سره رابطه وشوه مونږ هغې ته وویل هغې وی چې او دغسې د دې ماشومې چې کوم بیګ اچولی نو دغه بیګ کې د دې د پرنسپل صاحب چې موبایل نمبر و هغه موبایل نمبر باندې هم رابطه شوې ده بیا هغې سره زموږ رابطه وشوه بیا مونږ ورغلو دا ماشومه د هغې نه مونږ واغېسته نو د دې مختلف داسې خبرې دي لکه اوس دې کې داسې غلطۍ دي چې هغه څه رکشې والا بله غلطي کړې ده د دې چې کوم والدین دي هغې بله غلطي کړې ده والدینو دا غلطي کړې ده چې ماشومې سره کم سے کم دومره یو پوه سړی په کار دی چې دا خپل منزل ته ورسي خپل سکول ته ورسي ځای ته ورسي دې نه علاوه رکشې والا چې کم دی هغه یو غیر ذمه داري عمل کړی دی چې ماشومې په لار کې پرېښې ده سکول ته نه ده دنده شوې او بس هغه ته روان شوی دی دا د دې ځای چې کوم خلک دي هغې سره د مختلفو کې چې هغې دا سوشل میډیا باندې ډېر زیات شیر کړی دي او تر دې دومره وشو چې یاره دا ماشومه چې کوم ده د دې مونږ ته اطلاع میلو شوه چې یاره دا پلاني ځای کې ده اکبر علي خان تاسو به څه وایي والدینو له به څه ویل غواړئ د دې پروګرام توسط سره غرض مقصد هم دا دی چېرې د دې بچو پاملرنې سره د بهر ماحول د بهر ډګر هم خیال وساتلی شي یاره یو خو چې موږ سره چې کوم چې نیر دی که نه نو والدینو له پکار دي چې ماشوم پسې مطلب دی تپوس پوښتنې کوي هم دې ته نیر دی نو اکثر له دې د وجه چې دی نیر کې پروت دی دا مسلې به دغه کېږي ګرانو کتونکو تاسو د ارشد صاحب خبرې هم واورېدې دلته زموږ د چې کوم کانسټیبل هغه هم دي دې هم پکې ډېر زیات کار وکړو ته لږ رامخکې شه څنګه یې ته ښایي شکر دی جومات ته به چې لاړې نو بیا به هم څه کولو د دې ماشومې دپاره څونه کوشش هم کړی یا جومات کې خو موږ د خلکو ته مې بار به مو ته پیچره مو او امام صاحب ته مو هغې به اعلان وکړو مونځ به دې مو کو بیا به دې اعلان مونځ به مو کوم اعلان به مو وکړو ته څنګه یې تا ته وایم امیر صاحب ماشوم خو اوس هم خبرې نشي کولی خو ته راسره وکړه بسم الله الرحمن الرحیم شکر الحمدلله مونږ ښیو تاسو خپله لوی تاسو ښي بس خو ښیو خو دا ماشوم یې ړومبۍ ورځ وه او دا بېدرکه شوه او چې دا بېدرکه شوې وه بس دا خو د شکې والا غلطي وه د شکې والا سره مونږ خبره هم کړې وه هغه ته مونږ سکول هم ښیلی خو هغه بس دا یو غلطي کړې وه چې ماشوم یې بې ځایه ګوزه کړې وه سکول ته یې هم نه ورسولې او چې کوم غلط سکول و کوم غلط سکول سره یې ګوزه کړې وه نو د هغې څوکیدار ته یې هم نه وه حواله کړې دا راته وایي چې د څومره ټیمه پورې تاسو وګرځېدې لاړې یو ځي ته بل ځي ته دلته تاسو جوخ شئ ارشد خان سره ښه تاسو هم ګرځېدې د دغې ماشومې پسې لاړې یو ځله او بل ځله په کور کې څه سما وه حالات څه وو ځکه چې یو بچی ورک شي ړومبۍ ورځ به څه ختم متم هم کړی و که نه بس ډایرک هم دا لیږلې وه یاره بس ختم نه ختمونه هم کړي وو بس زمونږ د کور خدای سما وه چې مړی نه و ژړا وه نو بس ماشومه ده ماشوم اولاد خو داسې وي چې بس خوږ وي مور خې هم بس په ژړا ځان وجلی و او والد صاحب هم سعودیا کې دی هغه بس 5 منټ بس پې کال کولو څه وشو هغه ماته ویل چې زه ټکټ راخلم زه درځم چې د ماشوم پیدا کړو نو ما هغې ته ویل چې خیر دی څه مسله نشته موږ سره خپل کې پي کې پولیس هم دی او موږ سره عوام هم دی پوسټونه هم کړي دي او بس ګرځو انشاءالله څه نه څه طریقه کار به جوړ شي دا خو دا یو ورځ غیبه وه بیا راله نو دې کې د کمې د چا و رکشې والا خو و خو خپله د چا کمې دې کې کېدی شو چېرې د دې پاملرنه شوې وه یاره بس کمې خو د داسې به وي چې هم د شکې والا و ځکه چې د شکې والا ته موږ ټول ډیټیل وویلو سکول هم ورته وښیلو د شکې والا ویل چې او ما سکول کتلی دی هغه بیا هم داسې بې احتیاطي کړې وه ځکه چې پیل ورځې وه او هغه سره دې نه مخکې نور ماشومان هم ځي دا یوازې دا ماشومه نه وه خو دا چې سکول یې بس هغه ویل چې ما لیدلی دی او په ظاهر یې نه و لیدلی پولیس نه خو خوشحالي که نه بالکل خوشحاله یو هغې ته خو ما ویل چې بس مونږ کې بي کې پولیس نه ډېر خوشحاله یو اکبر به یې نه او د هغې سټاف نه ارشد به یې نه هغې مونږ سره ډېره منډه تړله والې ده او اوس به یې خیال ساتئ ښه چې بیا ولې به نه سر پهله هم ساتلی اوس پې هم ساتو خیال عمر یې څومره دی عمر یې 4 سال او نوم یې سره نوم یې حجاب او سویم کې هم داخله دا هم کېږي ګرم داخله شو نو بس اوس رکشې والا ته وایي چې ورته یې زی ته یې رسوه یاره بس اوس په سره پوره خبره کوو اوس په سزا میلاوي شوي که نه اوس په انشاءالله زیاته ته ځي ګرانو کتونکو د دې خپرونې غرض مقصد صرف دا دی چې یاره دا تاسو کورې په سړکونو ګرځئ
لا دا د ماشومان به ګرځي لکه ډېر د بخښنې سره چا به کمیس نه یې اچولی چا به دا بل څه نه یې اچولی خو چې اوی ګوري څوک به یو خوا لکه دا زه دې خلکو ته همیش دپاره ویم صرف د اولاد راوړل نه ده د اولاد پاملرنه د هغې خیال ساتلو چې هغه به کم ماحول کې تاسو پرېږدئ د سکول سبق اوس دا ګوره دا وړه غوندې ګلالۍ ماشومه ده همدغه شانتې ماشومان یې الله دې نه کړي الله دې نه کړي هغې سره بیا دغه شانتې ناکرته او ډېرې بدې پیښې مخې ته راځي چې راشي چې بعد کې بیا مونږ هم دردېږو دا کورنۍ هم دردېږي پولیس هم پرې دردېږي بیا ریپورټ وي لیکن پولیس واقعي ډېرو څیزونو باندې کار کړو چې دا واقعي دی له مونږ په دې باندې دا ورکو ورشد خان که زمونږ کتونکو ته په آخر کې څه پیغام ورکول غواړئ بالکل زه کتونکو ته دا پیغام ورکوم د ټولو پیله خو زه والدینو ته دا پیغام ورکوم چې ماشومان دي اکثر دغسې په لارو کوڅو کې بېدرکه شي نو پکار دا ده چې په خپلو ماشومانو باندې نظر وساتي دې نه علاوه داسې ماشومان چې هغې د خپل ځان نه لږ جدا کوي نو هغې ته پکار ده چې خپل ځان نه علاوه بل داسې ذمه دار کس ته هغه حواله کړي لکه ان کیس یو ماشوم دی هغه سکول ته ځي چې خامخا رور ورسره ولیږي مشر ورسره ولیږي تر هغې پورې چې تر څو پورې دې ماشوم د خپله لار مکمل کتلی نه وي دې نه علاوه زه لارې لاروي چې کوم عوام دي هغې ته یو پیغام دا ورکوم چې آی روز داسې مسایل راځي چې داسې واړه واړه ماشومان چې هغې پکې د مختلف قسم انسیډنټ ښکار کېږي داسې لکه دلته کې دا نیرم دی نو عوامو ته دا پیغام ورکوم چې هغې ته هم داسې وړه ماشومه چېرته بې ځایه وګوري ماشوم وي ماشومه وي بې ځایه وګوري نو فوراً چې کوم دی د هغې نه پکار ده چې لږ تپوس پوښتنه دې وکړي چې بچي چېرته نه راغلي د کوم ځای یې نوم دې څه دی نو دې سره به دا وي چې یو ماشومه بې درکه شوې وي د بل ځای نه راغلي وي نو هغې به چې کوم دی نو خپل ورثو ته به چې کوم دی هغې ته څه هیلپ یا مقامي تاڼې ته چې کوم دی هغه ورکړي چې هغې ته خپل ماشوم خپل ورثو ته هیلپ میلو شي راشد خان ستاسو د ټول ټیم ډېره زیاته مننه لري تاسو خپل حفظ و امان ډېره مننه خوشحاله اوسئ